نه پوهېږم چې دا ویډیو زړه ده او که نوې ده، خو دا کومې خبرې چې کوي دا راسه واورئ، ډېر زیات ظلم شوی دی ورسره. یو مېرمندار وه او ویشتلو والا زما خپل ورور و. دا فلم و که دا حقیقت؟ نه چې دا ما چې کله واورېدل نو ما ته خو ځان هم داسې دغه نه شو، زه ډېر کنفیوز شوم، ما داسې ځان باندې چکه مو لګو. سهار ده روژه وه، زه لاهور کې هم شهید خاندي کور کې. بدقسمتۍ نه هغه موبایل ما داسې راواغېشت او موبایل ما بند کړه، ما کېښو، ما یې چې یاره په دا ټایم به تا ته څوک رینګوي، روژه ده. زه واشروم ته لاړم، واپس رالم، بیا کېناستم او ټي وي مې ځان ته ولګوه چې مې جي دا ځنګلي پروګرام کتل. خو دا زړه مې بې سکونه شو، هسې بې خبر نه یم چې څه چلېږي، زړه بې سکونه شو. جي ما هغه موبایل ته لاړم، مې راشه دې کې لږ ګیم وکړه. چې موبایل مې کولو کړ ما څنګه یس کړ نو هغه موبایل لا پوره ټالی ختمه شوې نه وه، په دې کې رنګ راغی او ما ته اوښې رنګ وکړ. ما ته یې کور او درګاه دې وران شوي، موبایل دې بند نه میلاویږي نه، ما ته یې ورور دې ښځه مو وویشته او خپله ښځه یې مو وویشته او یې دواړه په موقع مړې دي. بس زه داسې لږ دغه شوم، ما ویل چې یاره دا د خوب دغه دی که څه دي، ما دا همداسې دغه چک مې په ځان ولګو، خو ما دا خو حقیقت دی. بیا د هغې نه پس زه دغه شوم ورغلم شهید خان ته مې وویل مې دغسې مسله زموږ کور کې وشو. بیا زه د هغه ځای نه جي راتګ او بیا چې څه واقعه وه نو چې څه تېره شوې ده نو بس هغه بیا الله کتل. دا 3 زامن جي د هغوی پاتې شو، 4 بچي زما خپل چې 2 زامن 2 لوڼه او د 9 میاشتو کشرې زوی زما او د 6 میاشتو کشرې زوی د هغه. یعنی 2001 کې د هغه واده شوی دی او په 99 کې زما واده شوی دی. مابین کې د 6 کالو کې دا 2 ماشومان دي. نو یاره جي بس هغه داسې یو وخت و چې بس ما په خیال چې ځمکه اسمان مو په هغې باندې دغه کړي، جي والا خول په دغه باندې لیونۍ ولې نه شوې نصیبه؟ جي بس انسان داسې چې څه ویم، بس زما د وس نه هغه وخت سره دغه نه، بس انسان په دغه نه دی ګني. ته مقبرې ته چاته سهارا ته یو یار دوست و چاته داسې یو یوسف جان صاحب زما ته به نور څه دغه نه راته، خو خدای شته زما مور د پوره کلي استاذه وه او هغې ما ته ډېر نصیحت کوو چې زویه دا فلمونه مه کوه، خو خدای شته زموږ هغه شوق داسې و چې بس موږ به نه منله. بلکې د ده د یو بچنګي نه په غلطۍ کې ټوپک وچلېده، مخامخ ته یو شازلمې ولګېده او هغه مړ شو. صاحبه بس د هغې نه دی نه نسیم بیا نسیم پاتې نه شو او نسیم د دښمنۍ اور دی اوس هم په سر بل. یاره جي بس په زړه کې مر وخت دغه ناست دي که یو شوقي مونږ ته وګوري داسې نو مونږ زړه کې ته هغه عبرت نه لو چې یاره دا زموږ شوقي دي، مونږ سوچ کوو کېدای شي د هغه برخلاف وي. یعنې هغه مینهوال ته هم دښمن ښکاري. یاره بس څوک هم جي یو ورځ د مانځه له راتلم، یو کس داسې تربوزه کوالی او جمع و جي مانځه له تلم او بس کس چې وکتل نو ډېر زیات زه داسې یې کړم جي چې په مانځه پوه نه شوم که نه سجده صاحب هم پکې وکړه او چې وروتم د ظالم بچې په ګوټ ولاړ دی او دا نقاب یې والی دی. ما یې دې د بانډس کې اوس ما سره